ګراني داسې ځای ته ورسېده چې زما خیال د هر چا د وسه دا خبره بالکل وته ده دا خپل بچو له 2 وخته روټۍ را پیدا کولم چې دی هر یو کس په دې سوچ کې چېرې دا به څنګه سرته رسوم بل ورځ معاشي ماهرینو سره خبره کېدله نو هغوی وایي چې صرف د خوراکو کم ګراني چې دا چې کوم د خوراکو څیزونه باندې شوې ده دا د 1800% نه زیاته شوې ده 1800% حال دې ته راغلی دی دې نه مخکې هم ګراني وه خو یو نرخ به مقرر شو خلکو ته به معلوم شو چې یاره بی دا اوړه چې دي دا په دې نرخ باندې راته میلاویږي دا چیني به راته په دې نرخ باندې میلاویږي دا غوړي دا چای دا نور څه چې دا په دې نرخ راته میلاویږي دا دوایي به راته په دې نرخ میلاویږي دې حکومت کې داسې عجیبه صورتحال دی چې نن چې کم قیمت باندې یو شی واخلې سبا راته په هغې قیمت نه میلاویږي د هغې نه زیات قیمت باندې به راته میلاویږي د اوړو بحران به راتلو مخکې خصوصا د نیشنلیانو په وخت کې ډېر زیات راغلي خو هغه به هم چې دی د دسمبر او د جنورۍ نه پس ته شروع کېدو دا هم لومړنی ځل وکتل چې لا میاشت 2 میاشتې نه تېرې شوې د تریچر ختمېدو او د اوړو بحران راغلی دی اوس یې نه وایي خبره کوي چې وایي یاره بهر نه چې دی نور مونږ غنم راغواړو او د دې بندوبست کوو د چینو په نورسو کې خو هغه د کرکټ ډېر زیاتره اصطلاحات استعمالوي نو په نورسو کې خو کارکردګي نه شوه کولی نورسو کې نه شوه کولی په چینو په قیمت کې سنسي وواله 105 ته ورسوه او دا اوس هم رست رزه زیاتېږي ستاسو په وساطت دې وفاقي وزیرانو ته هم وایو دې وزیر اعظم صاحب ته هم وایو چې خدای لپاره د بل یو شي نوټس به نه اخلي ځکه چې کم یو شي ته چې نوټس واخلي دوی مرزه هغه دومره ګران شي چې هغه د غریبه د وسه وڅښي